ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوی یم سپرینګفیلډ کالج مرزون استادو په خدمت کې حاضر یم. څنګ کې مې طاهر خان ناست دی، د هغوی فرزند دی بابر خان دی. بحث ډېر زیات کیږي، په ډېرو موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي. بابر خان یو سمندر دی، هغه سره ډېر تجربه ده د ژوند او د خانې سره سره د عمردو د خانانو به دا یو خبره منې چې دوی خاني کړې ده، خو خانې سره عاجزي ډېره زیاته کړې ده. دوی خلکو ته مواقع ورکړي دي، خلکو ته روزګارونه ورکړي دي، بل په خپل ځای پاتې شوي دي. دا نه چې یاره ځمکې جایدادونه یې خرڅ کړي دي او په اسلام آباد او په کراچۍ او په بل ځای کې، نه، غټې غټ لالچونه ورته راغلي خو خپل علاقې نه ده پرېښې. دا زه د عمرزو خانانو ته دا لوی کریډټ ورکوم، دا یاد ساتئ. ګرانو کتونکو دغه کالج باندې خبرې کومه، سپرینګفیلډ کالج. دا سوچ څنګه راغی؟ نن په سوونو سټوډنټان دلته کې زده کړه کوي. چونکې دې نه مخکې زما طاهر خان سره خبرې وشوې ښه تفصیلي، د سټوډنټانو سره مې خبرې وشولې. کمرې هر څه ما ولیدل، ما ټول بلډینګ وکته. بابر خان را سره ناست دی، د بابر خان هم خواهشات دي چې زم دې په اسلام آباد کې وم. هر څه ډېر تیر دي، پلار والا بس ښه پیدا کړې ده، ورکوي والا دا ښه نیازبین هم دی. خو بیا خو هم روزګار او داسې روزګار چې هغې کې پیدا ډېره کمه ده په دې لحاظ سره چې هغه په یو داسې غریب علاقه کې داسې یو سټارټ علي، هغه بلډینګ هم ښه ورکوي، سولر سیسټم هم ورکوي، هغه لیبارټري هم ورکوي، هغه قیمتي کمپیوټر هم ورکوي، فرنیچر هم ورکوي، هغه اعلی سټاف له چې کوم دی تنخواګانې هم ورکوي. نو لکه دا سوچ څنګه دی او مستقبل مقصد یې څه دی؟ بابر خان ډېره زیاته مننه، څه ووایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان صاحب ستاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریه چې دلته راغلی، موږ له ټایم راکړو. الله هم ډېر عزت وکړي. جي سپرینګفیلډ کالج حوالې سره به زه دا ووایم چې مونږ کله په 2019 کې دا مونږ سټارټ واخیستو، څه خبرې دا هم ښه تفصیلي سره تاسو سره وکړې. د نوم حوالې سره هم چېرې نوم هم د کوم ځای نه ده کړی دی، هغه هم تاسو دغه کړ. خیر نی او بیا مونږ په 19 کې سټارټ واخیستو. خلک به ډېر تلل راتلل، چېرې دا له پاسه بلډینګ مونږ له راکړې، مونږ پکې کالج شروع کوو یا سکول شروع کوو. نو مونږ وایو چېرې بل یې کوي، نو مونږ یې په خپله ولې نه کوو؟ آلریډي شکر الحمدلله زمونږ دلته کې په خدمت هم کړی دی ټول عمر. که زما نیکه دی، که زما والد صاحب دی، که زما نه خپل د وسه مانه څه شوي دي نو کړی دی الحمدلله. نو ما دا خو یو خدمت دی، نو مونږ یې په خپله ولې نه کوو؟ چېرې آلریډي شکر الحمدلله ټول عمر هم ښه ټایم تیر کړی دی دلته کې، خدمت هم کړی دی د خلکو په علاقه باندې. هغه تاسو د هر چا نه تپوس کولی شئ. نو مونږ وایو یاره دا هم الله تعالی مونږ له یو موقع راکړه چې یاره دا کالج یا سکول اینڈ کالج ولې نه کولاوی؟ دا هم یو خدمت دی جي زما دپاره د فخر خبره چې ما کې خدای دونه دغه پیدا کړ چې زه دلته کې ما دا کالج فیسیلیټي دلته ماشومانو له ورکړه او شکر الحمدلله. ما سره په سر کې لکه ما دا ووایم چې زمونږ وداوټ ایډورټیزمنټ هېڅ ایډورټیزمنټ نه و، څه دغه هم نه و زمونږ چې په 19 کې مونږ دا سټارټ واخیسته. نو هغه به زه دا ووایم چې زما د نیکه ډېر لوی برکت دی چې د هغه د وجې نه، زما د والد صاحب د وجې نه مونږ له د خلکو دلته کې دا دونه سټوډنټس راکړل. په لومبي کال باندې شکر الحمدلله ما سره 80-90 سټوډنټان دلته راغلي وو چې زما لپاره ډېر د فخر خبره ده. اوس خو شکر الحمدلله اسټرنث لاړو، تقریبا 350-400 کسانو ته ورسېد. دې کې مونږ په ایوننګ کې د کله چې زمونږ د فرسټ ایئر سیکنډ ایئر FFAC دا کلاسز ختم شي، بیا پکې الف خان صاحب زه به دا ایډ کم چې ورسره یې مونږ DIT کلاسز هم ورکوو. کم کې چې تاسو کمپیوټر لیب وکړه، تقریبا 28-30 کمپیوټر یې مونږ سره آلریډي په دې لیب کې هم پرتې دي. بیا داسې فیمیل لیب کې هم مونږ خپله فیسیلیټي ورکړې ده. نو مونږ دې سره جي DIT هم کوو چې هغې کې هم شکر الحمدلله زمونږ په DIT کې هم ډېر ښه ریزلټس راغلي دي چې هغه تقریبا 8 ایگزامینیشن زمونږ DIT هم وشو. FAC والا چې کم سټوډنټس دي مونږ 2 ایگزامینیشن دلته کې کنډکټرل، یو خو د کووډ هغه ایگزامینیشن و چې هغه خو بس 2-3 پیپرې وې ځکه چې هغه ماشومان ډېر زیات خراب شوي، ماشومان څه چې ټوله دنیا پای لپیټ کې راغلی وه د کووډ. نو هغې کې بیا ایگزامینیشن دوی لږ د کړو چې یاره فل ایگزامینیشن به نه اخلو، خو 3 پیپرې به مونږ اخلو. نو هغې کې هم شکر الحمدلله چې زمونږ ریزلټ راغی. نو مونږ ضلع زمونږ خیال کې زما په 7th پوزیشن باندې په ضلع کې راغلی و. په فرسټ ایگزامینیشن 7th پوزیشن د سپرینګفیلډ کالج په ضلع چا صدر راغلی و چې دا زما لپاره جي ډېر د فخر خبره وه. بیا سیکنډ ایگزامینیشن چې کوم زمونږ کنډکټ شو، نو هغې کې هم شکر الحمدلله زمونږ 100% ریزلټ راغلی دی او هغه هم په ټاپ 10 ډسټرکټ لیول باندې چې وګورم نو په ټاپ 10 کې زما د کالج نوم هم راغلی دی.
نو دا زما لپاره جی ډېر د فخر خبره ده چې په 2 ایگزامینیشن کې مونږ شکر الحمدلله دا اچیومنټس مونږ ته حاصل شو چې مونږ 100% رزلټ د دې کالج نه ورکړی دی. بل اوس دا 3rd ایگزامینیشن چې کوم شو ان شاء الله امید هم دا دی چې کوم په سپټمبر کې د رزلټ را روان دی زمونږ دا ان شاء الله تعالی دا امید دی چې زمونږ دلته کې داسې سټوډنټس مونږ سره شته دی چې هغوی به مونږ له که خیري زلم ټاپ کوي او ان شاء الله په بورډ کې به هم که خیري پوزیشن اخلي. نو زمونږ دا امید دی که خیري چې مونږ به دا اچیومنټ هم مونږ ان شاء الله په دې ځله حاصلوو. بل الف خان صاحب تاسو وکتل ارسم سروې مو کړه زمونږ کالج هم ټول وکته فیسیلیټیز لحاظ سره سی سی ټي وي کیمراز مونږ سره شته دی سولر سسټم مونږ پوره انسټال کړی دی 24 hours بجلی مونږ ورکوو دلته کې سټوډنټ لا لکه د بجلی ډېر بره حالات دي زمونږ په علاقه باندې د هغې نه مونږ شکر الحمدلله د ماشومان مونږ د هغې نه دغه کړي دي چېرې تاسو له مونږ دا فیسیلیټي هم دلته کې درکړې ده. لیبس را سره شکر دی ډېر زیات ښه لیبس دي. بل زما ساینس لیبس چې تاسو وګورئ نو هغه شکر دی مونږ پکې داسې هر فیسیلیټي مونږ په ساینس لیب کې ورکړې ده. زه فخر دام کوم الف خان صاحب چې لاست ایئر کوم ایگزامینیشن کنډکټ شوی دی نو په هغې کې زه کنټرولر صاحب له تللی وم نو هغه ماته چې ښه تا سپرینګ فیلډ کالج ستاسو دی نو ما ورته ویل جی بالکل دا زمونږ دی. وایي زه خو لکه ډېر فخر په تاسو په دې کوم چې داسې یو کالج په مرزو کې چاہے کہ تاسو هر فیسیلیټي د لیبز حوالې سره چې کوم کیمسټري لیب دی بایو لیب دی فزکس لیب دی چې تاسو هر فیسیلیټي یې کې ورکړې ده جدید ټیکنالوژي تاسو دلته اکوپمنټس راوړي دي او په دغه لیبس کې ایښي دي. نو زه فخر په دې کوم چې ما تاسو له دې ځله د خپل د ګورنمنټ کالج کم پریکټیکل چې دی د شیرپاو ګورنمنټ کالج پریکټیکل چې دلته کې کم کنډکټ کېدو نو هغه ما ته وی چې هغه ما ته له سټوډنټان ما ته له سپرینګ فیلډ درکړي دي. تا سره به دې پیرې د ګورنمنټ کالج شیرپاو هم سټوډنټان پریکټیکل ورکوي. وی دا ولې وی دا ځکه چې زما ټیم درغلی و ستا کالج یې ټول سروې کړی دی کتلی دی نو چې هغوی دا لیبز وکتل نو هغوی راغلي دي ما ته ویلي چې سر ډېر ښکلې لیبز دي ډېر هر شی پکې موجود دی نو مونږ سره ولې نه چې دا سټوډنټان مونږ دې ځله هلته ولیږو دا پریکټیکل ورکو. نو الف خان صاحب زه خو به فخر سره دا خبره کولی شم چې ما له د ګورنمنټ کالج نه سټوډنټ راځي د پریکټیکل دپاره او هغه ما د بورډ دغه چې کوم دی مشر زمونږ د پېښور بورډ هغه ما ته وایي چې راځه اریان شوم چې تاسو دونه فیسیلیټي ورکړې ده. نو فیسیلیټیز لحاظ سره به انشاءالله دلته کې ماشوم نه پاتې کېږي مونږ هره فیسیلیټي ورکوو مونږ سره جي هر قسم دغه کوو نیډي سټوډنټس له مونږ خپل یو دغه ایښی دی کرایټیریا ایښی ده چې حاجتمند ماشوم دی نو هغه له مونږ فری ایجوکیشن ورکوو. حافظ القرآن له مونږ ورکوو هم فری دی مونږ سره پکې شته دی څه څوک راځي نو بالکل ما ته پرون هم یو کس دغه کړی دی وایي یاره زوی مې حافظ القرآن هم دی وایي د وس هم څه نه کېږي ما راشه مې زه به مې فری مې انشاءالله دا زوی دغه کم خدای ګوجي دغه په سترګو کې اوښکې رالې چې یاره زما خو دا وسه نه کېږي تا ما ته دا خبره وکړه زه له فری ورکوم بالکل مې زه به له فری ایجوکیشن ورکوم چې هغه دونه دا ته تللی چې هغه حافظ هم دی سبق هم دا تړه کېږي خو زه د وسه نه کېږي زه انشاءالله زه به دلته کې پوره به زه فیسیلیټیټ کوم دلته کې. بیا مونږ سره قابلان چې کوم سټوډنټان دي نو هغوی له مونږ الف خان صاحب ډېره غټه فیسیلیټي دلته ورکړې ده څنګه چې تاسو ته دا ادام وو چې داسې سټوډنټس دي چې هغې له مونږ منتھلی هم مونږ هغه ته پیمنټس ورکوو د ټرانسپورټ دپاره چېرې دام زمونږ له طرفه دی چې ستا د ټرانسپورټ دا خرچه هم نه راځي. بل چې د دې نه علاوه مونږ سره داسې سټوډنټس دي چې هغه زمونږ نه وتي دي او ډېر ښه انسټیټیوټس ته تللي دي. هغه به تاسو سره زمونږ د پرنسپل صاحب ناست دی حامد صاحب دی به د پوره ډیټیلز د هغوی هم درکړي دی به د سټاف حوالې سره هم څه خبرې اترې وکړي او زه به دغه زما ډېره مهرباني خبرې مو کړې تا خپله پېژنګلو کې الف خان صاحب ستاسو ډېره مننه د جي د سپرینګ فیلډ کالج عمرزی پرنسپل حمید الله یم جي او ما دا ځای 2019 کې چې کله دا کالج اسټیبلش شو ما جوین کړی دی او د هغه ټایم نه چې کوم دی اپ ټو ناو زه دې کالج کې هر خدمت ورکوم لګیا یم. جی دی کالج کې چې کله مونږ دا اسټیبلش کو نو فرست ټایم جی مونږ دلته چې کوم سکالرشپ کرایټیریا یې ده د سټوډنټس لپاره جی نو هغه مونږ سره چې کوم ده جی 3 کیټیګري کې ده. یو چې کوم ده مونږ په ټیلنټ بیس باندې کوم ماشومان چې زمونږ سره دلته سکالرشپ ټیسټ ورکړي
او د هغوی میټریک مارکس ښه وي نو خو الرډي موږ سره چې کوم دی موږ هغوی ته مکمل کمپلیټ فری ایجوکیشن ورکوو وت ټرانسپورټ فیسیلیټیز هم موږ ورکوو جي بل جي موږ حافظ القرآن یې هدا چې چا حفظ کړی دی علم کړی دی جي هغوی ته چې کوم دی موږ سکالرشپ ورکوو دریم جي موږ نیډ بیس باندې وي هېڅ د چا وس نه کېږي غریب دی غربت دی هغوی ته موږ سکالرشپس ورکوو د هغه ادروایز د کالج باره کې ورته سره بابر خان طاهر خان خبرې وکړې دي زه به تاسو کالج کې دننه موږ کوم سټاف ورکړی دی د هغوی باره کې موږ چې کوم سټاف اخلو ته دي د ټیچر د چې کوم سلیکټ کوو موږ د سټوډنټس په خوښه اخلو په ډیمو باندې اخلو سټوډنټ چې کوم ټیچر سلیکټ کړي هغه ټیچر موږ دلته سلیکټ کوو موږ سره چې کوم دی مینیمم BS دی او زیاتر چې کوم دی موږ سره MS and PhD ټیچرز دي دې کې چې کوم دی موږ سره SLOs بیس اوس چې کوم مارکینګ سیسټم راغلی دی هغه ټرین ټیچرز موږ اخلو هغې مطابق چې کوم دی سټډي کوي ماشومانو ته ماشومان پریپیر کوي د هغې وجې چې کوم دی زموږ زیاتر سټوډنټس چې کوم دي په پېښور بورډ کې ډېر ښه ریزلټ راغلی دي هغې کې چې کوم دی یو عظمت الله دی نن سبا په غلام اسحاق خان انسټیټیوټ کې په سکالرشپ باندې میکینیکل انجینیرنګ وایي هغه ته چې کوم دی ګورنمنټ سایډ نه په KV کې جي هغه په 3rd نمبر پوزیشن باندې و هغه چې کوم دی هلته زموږ سټوډنټ سلیکټ شوی بل دي زموږ 2 سټوډنټ داسې شته چې ډېر پور فیملي سره یو حبیب نور یو مسیح الله هغه چې کوم دی جي نن سبا ایرپورټس کې په کمیشن باندې شوي دي چې هم دلته زموږ سټوډنټس موږ تیار کړو جي زموږ یو سټوډنټ چې کوم دی په UET کې دی جي پېښور د شیرپاو دی جي هغه هم هلته نن سبا د امان کا قصبي دی او په UET کې چې کوم دی خپل سیول انجینیرینګ کې ایډمیشن ورته میلاو شوی سبق وایي هغې نه علاوه جي زموږ اوس پروس کال چې کوم پریویس ایگزام شوی په هغې کې 2 سټوډنټ زموږ په رفا انټرنیشنل یونیورسټي اسلام آباد چې کوم دا په هغې کې په سکالرشپ باندې سلیکټ شوي دي او ماشاءالله هغوی چې کوم فرست سیمسټر ریزلټ رالی نو هغې کې هغوی 4/4 GPA واخیسته 4/4 هغوی چې کوم GPA وه هغوی خپل فول سکور سکه ورکو او هغوی ته هلته چې کوم دی کمپلیټ سکالرشپ دی نو کالج کې چې وګورو زموږ سټاف چې کوم دی موږ چې کوم کلاسز اخلو جي موږ په 3 قسمه باندې اخلو یو تیوریټیکل کلاس دی یو زموږ آنلاین ملټي میډیا باندې کلاس وي جي بل چې کوم دی موږ پریکټیکل کلاس اخلو تیوریټیکل موږ بک ټیچ کو هغه ورته موږ بیا د نیټ نه چې کوم دی هغه پریکټیکل وښایو بیا په موږ خپله پریکټیکل لیب ته بوځو په هغې ورته ایکسپریمنټ کوو جي نو دا فیسیلیټیز موږ ورکړي دي دلته په سپرینګفیلډ کالج کې او دې سره موږ چې کوم دا DIT افر کوو ډپلوما اف انفارمیشن ټیکنالوجي سیکنډ ټایم پارټ ټایم چې کوم دی په هغې کې هم زموږ زیاتر سټوډنټس دي چې نن سبا په پریکټیکل لایف کې دي خپل آنلاین بزنس سټارټ کړی دی دا زموږ د DIT نه چې کوم دی فارغ شوي سټوډنټس دي ورسره موږ انګلیش لینګویج کوو ټیویشن اکیډمیز دي موږ سره فرام پریپس اپ ټو BS څومره سبجیکټس دي دا موږ ټیچ کوو شارټ کورسز دي موږ سره کمپیوټر هر قسم شارټ کورس کوو څنګه کمپیوټر MS آفس دی ورډ ایکسل پاور پوینټ AutoCAD ګرافیک ډیزایننګ وغیره دا ټول چې کوم دی دلته موږ ټیچ کوو سټوډنټس راځي او دلته سکلز زده کوي او بیا بهر ځي نو ډېر زیات سټوډنټس زموږ په FC کې دي په آرمي کې دي پولیس کې دي نور چې کوم لایف دی په هغې کې مختلف ډفرنټ ډپارټمنټس هغوی جوین کړي دي او زموږ د دې سپرینګفیلډ نه ډېر کم ټایم کې هغوی خپل ګول حاصل کړي دي ګرانو کتونکو د بابر صاحب خبرې تاسو خو هم اورېدې ورسره چې کوم دی دغه کالج پرنسپل خبرې خو هم تاسو اورېدې یو خبره مې بله خوښه شوه چې د سټارټ نه کم سټاپ دی تر نن ورځې پورې هغه کار کوي دې سره د مالک پته لګي چې مالک سره نوکر یا په کالج کې کار یا په کور کې کار څونه دلچسپي اخلي چې هغه سره کار وکړي دا یاد ساتئ غورې ښه دا ډېر غټ خبره ده په دې باندې ډېر په غټ لیول باندې خبرې کیدی شي خو زه هغه خبرې کول نه غواړم نو دې سره لګي چې طاهر خان او بابر خان د کالج په کامیابۍ کې دي بس نور په هېڅ کې هم نه دي چې کالج کامیاب شي سټوډنټان په ټاپ شي او سټوډنټان پوزیشن واخلي هغوی ته ښه جابونه میلو شي بس دغه یو کوشش دی دغه یو وجد دی نو انشاءالله بار بار به راځو دا پروګرام ډېر زیات اوږدېږي خو بار بار به راځو طاهر خان الف خان زه ته دې کې یو دا دغه کوم لکه دلته ډېر کالجونه دي زما خیال د 38 نه به اورېدلي دي که نه ښه
نو دا ټول کالجونو ته که تاسو پرایویټ کالجونو ته لاړ شئ هغوی دغه وګورئ هغوی سټاف دغه چې کوم دی هغه 6 میاشتې ساتي 6 میاشتې سټاف وساتي 6 میاشتې پس بس بیا سټاف له هم چوټي ورکړي او هلکان هم چوټي شي مونږ جي دا نه دی کړی زما سټاف چې کوم دی نو هغه د کال 12 میاشتې زما سټاف هم وي کال 12 میاشتې زما سټوډنټ به هم راځي او دلته به سبق وایي نو مطلب دا دی چې مونږ خپل سټاف له پوره تنخواه ورکړو پوره دغه ورکړو خو اکارډنګلی زما سټوډنټ چې کوم دی نو د نورو کالجونو 6 میاشتې هغوی ورته سبق کوي بیا چوټي کیږي بس وایي چې دغه له راځه نو دغه کومې چوټیانې چې لکه د ګرمیا چوټیانې شوې د یخنیا چوټیانې شوې هغه ټیک ده خو کانسټنټلی زما دغه او بل دی کې یو دغه راته دام کومه لکه څنګه چې دا وکړو لکه دلته زموږ سره کلاسز ایکسټرا کلاسز چې کوم راځي موږ ورکوو لینګویجز دغه بیا دا چې کورسز موږ پریپریشن دغه ورکوو نو زموږ نه بار کالجونو نه ډېر سټوډنټس راځي د پیس اینډ د هر طرفه موږ له راځي چېرې دلته هغه دغه وکړي کلاسونه ټیوشن کلاسز وکړي ټیوشن کلاس زما د سټوډنټ د سپرینګ فیلډ سټوډنټ لپاره فری دی ابا راځي هغه ته به فری ایجوکیشن ورکړي free exposure academy for the college students نو دا مونږ یو دغه ګرانو کتونکو ډېر باس کېږي ډېر زیات باس کېږي خو انشاءالله په بله موقع باندې به بیا خبرې ترې کوو او راشي خپل بچي چې کوم دی سپرینګ فیلډ کالج کې داخل کې ډېرې مواقع ورته ورکوي ډېرې مواقع ترلاسه کړي ډېره